عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه عن جده رضي الله عنه وعنهم أجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو وجبت له الجنة أو قال وجبت له الجنة ومن قال سبحان الله وبحمده 100 مرة كتب الله له 100,000 حسنة و24,000 حسنة. قالوا يا رسول الله إذن لا يهلك منا أحد؟ قال بلى إن أحدكم ليجيء بالحسنات لو وضعت على جبل أثقلته ثم تجيء النعم فتذهب بتلك ثم يتثاول الرب بعد ذلك برحمته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد كذا في الترغيب. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد دے چه چا لا الہ الا اللہ اوی دے با جنت تے داخل شي. یا اداو فرمایل چې د پاره جنت واجب شو او چې چا سبحان الله وبحمده سلزل اوی نو الله جل شانه و دتا 1,40,000 نیکی اولیږي. صحابه ورزه کو چې یا رسول الله دا دومره نیکی چې په دې ملاویږي نو بیا خو په مونږ کې یو کس هم نه هلاک کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل ولنا کله به ستاسو کې د یو کس راشي او د هغه نیکی به هغه راوړي بیا به دغه نیکی په یو غر باندې کېښودی شي نو دا په دې غر باندې هم درنې وي، یعنې دومره ډېرې نیکی به یې کړي. بیا به د الله جل شانه هغه نعمتونه چې په دې کس باندې دي هغه راوړی شي نو هغه نعمتونه به درانه شي او دا نیکی به ټولې یوسي، د ده به نیکی پاتې نه شي د هغې مقابله کې. بیا به الله جل جلاله او په خپل فضل سره دغه نیکی بیا را واپس کړي او دا سړی به وبخي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا لا اله الا الله وی دی به جنت ته داخل شي. یا دا فرمایل چې د پاره به جنت واجب شي او چې چا سبحان الله وبحمده سلزله وی نو 1,40,000 نیکی د پاره لیکل کېږي. صحابه ورته کو چې یا رسول الله بیا خو د هلاک کېدو هیڅ صورت نشته، هر یو به جنت ته ځي او جهنم نه بچ کېږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ولې نه، د دې نه باوجود هم یو سړی هلاک کېدی شي او هغه داسې چې د یو کس نیکی به راوړی شي هغه به په غره باندې کېښودی شي، هغه به د هغې غر نه هم زیاتې درني، یعنې دومره بې مقدار ډېري. بیا به د هغې په مقابله کې د الله جل شانه نعمتونه چې په دې کس باندې دي هغه به راوړی شي نو دغه نعمتونه به د الله درانه شي د نیکیو په مقابله کې، د نیکۍ به لاړې شي. خو بیا به الله پاک خپله مهرباني او خاص رحم اور فرمایندې به د جهنم نه بچ کړي. د حدیث مبارک نه یو خدا معلومه شوه چې لا اله الا الله ذکر په کثرت سره کول پکار دي، ځکه چې دا جنت ته د داخلېدو کنجي ده او ذریعه ده. دویم سبحان الله وبحمده د حدیث مبارک کې راځي او امام بخاری رحمه الله ځای په ځای احادیث راوړي دي، په هغې کې د دې ذکر دی. دې حدیث مبارک کې خدا دی چې چا سلزله دا ووایي سبحان الله وبحمده نو 1,40,000 نیکی درته لیکلی کېږي. او بخاری شریف کې حدیث دی په هغې کې دي چې سلزله چا دا ووایي سبحان الله وبحمده نو د ده ګناهونه به معاف شي اگر که هغه د سمندر د زګ برابر وي. او بخاری شریف کې بل حدیث دی چې دا 2 کلمې په تله د میزان کې ډېرې درنې دي، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، هغې سره د سبحان الله العظیم هم اضافه ده. او یو حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ځل کور نه بهر تشریف یوړ د سحر په وخت کې او ام المؤمنین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیبي حضرت جویریه رضی الله عنها هم بیبي دا ناسته وه چې موس کړی په هغه مسله باندې ذکر کولو نو مخې ته یې د کجورو دا اډوکي پراته ګیټۍ په دې ذکر کولو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بهر تشریف یوړو، بیا د غرمې په وخت کې یا واپس رالو، یعنی د ساخ په وخت کې تپوس یې وکړو چې ته هغسې ناست یې په همدغه ځای باندې او ذکر کې وی چې او یا رسول الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ما ته یو داسې کلمات یاد دي
چې هغه 3 وارې څوک ووایي نو د هغې اجر د دې نه زیاتېږي دا تا چې کوم ذکر وکړو. او بیا دا کلمات ارشاد فرمایل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. او بهر حال بعضی احادیثو کې دا دومره اوږده دي سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته، او بعضی کې سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم، او بعضی کې لکه دې حدیث کې سبحان الله وبحمده. نو چې څومره د انسان وس کېږي دومره دا کلمات ویل پکار دي. بله دا د حدیث نه معلومه شوه چې انسان که چېرې خپلو نیکو اعمالو ته غاوره شي نو دا اعمال یې ضایع کېږي. یعنې چې کله سړی عمل وکړي نو دا ویل نه دي پکار چې ما عمل وکړو اوس خو زما د هلاک کېدو څه صورت نشته دی او زه خو به خامخا جنت ته ځم. نه، سره د عمل کول پکار دي، ګناه نه ځان ساتل پکار دي، لیکن سره د دې په دې عمل باندې غاوره کېدل نه دي پکار، او د الله جل شانه د رحمت نه متمنی کېدل پکار. الحمدلله.